چې دا ټیک ټاک چې ته ورسره ګانه پرېږدې او دا ستا دپاره سور اور نه شو، نو بیا خو ووایل اسامه وی تا دروغ ویلي. زه درته د خدای په ذات قسم خورم چې تاسو په قبر کې بیا ارمان ونه کړو که نه، په قبر کې نو زما نوم بدل کړئ. دعا وکړئ چې خدای پاک الله ورته اول هدایت وکړي چې هدایت په نصیب کې نه وي، خدای پاک دا ټیک ټاک دي دپاره سور اور کې دوی پکې وروسوځئ. تا ټیک ټاکره تا چې دا په ګانې باندې ټیک ټاک جوړ کړو او هغې سره تاویږي را تاویږي او هغې سره لاسونه خوځئ، صحیح ده؟ ته چې وفات شي ولې مرګ انسان پسې شته نه؟ شته که نه؟ کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس چې سا پکې ده د باندې به د مرګ راځي او دا د مرګ څخه به دا کوي. ای ټیک ټاکره تا باندې مرګ راځي نه؟ راځي به که نه؟ ته چې وفات شي دې نه بعد به ستا دا ټیک ټاک به چلیږي او تا ته به یې قبر ته ثوابونه در رسېږي. دا ثوابونه مې ځکه وویلې چې لږ وشرمېږي. د پښتنو هلکان خو غرق غرق دي چې جینکۍ ورپسې داسې ورغرقې شوې چې هغه هم د خدای په قهر باندې اورېدلي دي. هغه هم چې کوم نوی ټیک ټاک راشي که نه بس هغه هم ورسره تاویږي را تاویږي. هلکان خو تاویږي چې جینکۍ ورسره تاویږي را تاویږي. حالات بالکل د کنټرول نه بهر دي. او ما تاسو ته ویلې چې دا د دې موبایل د وجې نه ښه دا د څه د وجې نه د دې موبایل د وجې نه. بجلیګر مولوي صاحب به فرمایل وایي 10 کاله بعد به ته وګورې چې هلکان به ډمان وي او جینکۍ به ډمې وي او همغه کار دی ښه. بجلیګر مولوي صاحب ډېر یو د الله یو نیک انسانو بزرګ انسانو دا خبره یې کړې وه او بالکل رښتیا شوه. 10 کاله چې تېر شو هلکان ډمان دي او جینکۍ څه دي؟ ډمې دي. هلکان ډمان شو جینکۍ ډمې شوې. د الله خاطر وکئ. زه درته د خدای په ذات قسم خورم چې تاسو په قبر کې بیا ارمان ونه کړو که نه، په قبر کې نو زما نوم بدل کړئ. تاسو په قبر کې داسې ارمان وکئ چې کاش دا فلانکې ټیک ټاک دا ما نه وی جوړ کړی او ما دې سره ګانه چې دی نه وی پرېښی. دا به تا ته په قبر کې پته لګي بیا چې دا مارانو لړمان دا ته نه راتاو شي که نه او تا له سزاګانې میلو شي په قبر کې. تا ته به هلته پته ولګي، تا ته به د دې یو سکند او د دې یو منټ هلته پته تا ته ولګي چې ما څومره د وخت ضیاع کړی ده، څومره وخت مې ضایع کړی دی. ستا ورور خو م جوړوي که نه، تاویږي را تاویږي ورسره. که دا زما ټیک ټاک هغه م وګوري که نه د خدای خاطر وکړئ سمې لارې ته راشئ. دا هغه ټیک ټاکرانو ته ویمه که نه زما داسې نه چې زه مثال یا ولي الله یادوم یا زه بل څوک یادوم، نه دا خو هسې د خدای په قهر اورېدلي دي. تاویږي را تاویږي به ټیک ټاکو سره او کله لاس وخوځو کله ورسره د سټ داسې تاو راتاو که هلکه تا ته په دې څه میلاویږي؟ ته خو به دنیا کې ته به په دې مالداره شي او ته به قبر سره څه کې، ته به آخرت سره څه کې، ته به د قیامت د ورځې سره څه کې، ته به د قیامت هغه لویې ورځې سره څه کې. هلته به خدای پاک تا ته بیا وایي که نه چې جوړ کړې یو ټیک ټاک، بیا به هلته ټیک ټاک جوړ کړي. هلته بیا ټیک ټاک میټاک کار نه کوي. دا مې ګورې د زړه د درد نه تا خبرې تاسو ته وکړې ښه د زړه او که تا ته خو نه جوړې ته خو نه جوړې تاسو خو یو نه جوړې که نه. ګوره دا ټیک ټاک زم جوړوم زه پکې څه کوم درس پکې ولیکم یو ښایسته خبره پکې وکړم د نصیحت، یو ښایسته حدیث پکې ووایم، یو ښایسته وظیفه پکې زه بیان کړم، نو دا هم ټیک ټاک دی. خو دا خو هغه ټیک ټاک نه دی که نه چې ما ته به دا سور اور جوړېږي او چې دا ټیک ټاک چې ته ورسره ګانه پرېږدې او دا ستا دپاره سور اور نه شو نو بیا خو ووایل اسامه وی تا دروغ ویلي. دا به جوړېږي وي انشاءالله. د الله نه مې امید دی چې تاسو داسې فحاشي خوروئ که نه او د مسلمانانو ماشومان غرق او تباه کړه، تاسو د ماشومانو میندې خویندې تاسو تباه کړې. خاوند بیا په دوبۍ په سعودي او په دغه ملکونو کې وي او ښځه بیا دلته په ټیک ټاک باندې بل چا سره لایف راغلي وي. دا څومره د شرم خبره ده. دا د دې ټیک ټاکرانو د وجې نه او د دې موبایل د وجې نه چې دا د خلکو عزت نیلام شو، تار په تار شو. خدای مې دې قسمي چې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې ټوپک او تماچې راغستې د خپله ښځه او لور او خور او د کور حیا عزت هغه چې دی په ډزې ویشتی دی او مړ کړی دی، خپل حیا عزت یې ختم کړی دی. ولې؟ دا د ټیک ټاک او د دې ټیک ټاکرانو د وجې نه. تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د خلکو عزتونه دې نیلام کړو، تار په تار یې کړل. خلک د خلکو سره د مخامخ کولو نه چې دی وویستل. او انشاءالله امید مې دره به دی چې کوم خلک دا د ګانو والو دا د فحاشي ټیک ټاک یې جوړوي دا خورئ او د مسلمانانو بچي دې غر کړو. دعا وکړئ چې خدای پاک الله ورته اول هدایت وکړي چې هدایت په نصیب کې نه وي خدای پاک دا ټیک ټاک دې دپاره سور اور کې دوی پکې وروسوځئ.
اول دې ورته الله هدایت وکړي او دا سوال ورته کوم زاری ورته کوم منت ورته کوم چې د سړي زامن شي چې څنګه په حدیثو کې صدقې جاریه راغلې ده چې مثال یو د نیکۍ کار دی وکړو که ته وفات هم شي که نه هغه نیکۍ کار کېږي تا ته بیا ثواب در رسېږي همدغه رنګې دا ګورې ګناه چې کومه ده که نه دا هم ګورې انسان پسې جاري وي